أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. عزیزان گرامی، اول خطبے کے تاسو نه مخکې خپل نفس ته نفس اماره دی موجود کې هم نفس اماره نه زه خلاص نه یم. زه خپل نفس ته څه هغه کې هیجان ورکې دی، هغه کې ډېر زیات خطرناک طاقتونه ورکی دي، هغه ته زه د خدای اطاعت دعوت ورکوم. بیا تاسو متقي پرهیزګارو کسانو ته تقوا پرهیز دعوت ورکوم. رسوی راشوی خدای طرف ته، امام طرف ته، یوه ورځ به وي همداسې جمعه به وي څه مولا مهدي جان علیه السلام به ظهور کړی وي. بختور کسان باغوي لکه څنګه نن تاسو جمعې ته جوک در جوک راغلي وئ، ګروپ راغلي وئ، خونې نه یوه ورځې به همداسې جمعې ورځې مو تاسو نجاب کربلا ته روانېږو. ښه څنګه به روانېږو؟ ګاډي کې به نه روانېږو، جهازو کې به نه روانېږو. د زمانې مولا سپیانو کې به دوره طاقت ورکوي څه وره به هغوی ته مسخر شي، ورو باندې به هغوی کربلا ته رسېږي. دوره عظیم کسان دي دغه، دوره عظیم سپیان دي دغه، دوره عظیم شامی دي دغه. څه هغوی مولا سره رابطه دی، هغوی ته به طی الارض کېږي انشاءالله. د مشکلات د امتحانات دغه مسایلو حل څه کومه دی، دوی انتظار یوې سبې ته دی چې کله صبر رڼا شي بیا به هیڅ تیاری نه وي. دعا کوو پروردګار رحمان و رحیم خدای مولا حسین له خاطره دا ټوله جامه د زمانې امام اعوانو انصارو اصحابو او تادو کې شمار وګرځوه. پروردگار رحمان و رحیم خدای هغه مطهر وجود، هغه د زهرای مرضیه آخری زوای، هغه عظیم مولا مهدی علیه السلام له خاطره کرم مشکلات آسان وګرځوي. مشکلات حل شونې لپاره ټول ګناهانو مغفرت لپاره صلوات یو ښه عمل دی. اهل بیت ذات باندې صلوات واستوئ. انشاءالله لږ وخت کې اول خطبه څو منټه ټایم خلم تاسو قدرمنو کسان ته موت ګډ الفاظ رسوم. پروردګار علم ارشاد کوي لکه تیر شوي جمعې کې ما تاسو انشاءالله دلته به ټول موجود وئ، ما خبرې تقوا باندې وکړلې. څه انسان که غواړي څه آیا زه عزتمند یم که نه یم، نو عزت خو جامو کې نه دی، عزت ښه لباس کې نه دی، عزت خو بنګلو کې نه دی. سلمان غنته وړوکي کوټه د وي مدین کې، خو څه د علي خدمات کوي. عزت که غواړي خدای څه غواړي، عزت که غواړي مولا څه غواړي. عزت پیسو کې نه دی، عزت بنګلو کې نه دی، عزت خو خوراکو کې نه دی. که شوکېدلي جامې دې ویلې نه وي، که رنګ د تک تور ویلې نه وي بلال غونته، خو څه کله د مولا لیارې باندې روان یا ټولو نه عزتمند انده دی. بیا یقینا خبره ده، بیشک خبره ده. پروردگار سیایی
زه تیر شوي خبرې نه کوم، صرف مغه آیات لږ ذکر کوم چې تاسو سوچ راشي. خبرو ته مو غوږ دی انشاءالله. پروردگار یی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا بشکا تاسو کې ټولو نه عزتمن انسان هغه دی چې هغه ټولو نه زیات پرهیزګار انسان وي. کوم انسان زیات پرهیز کوي، کوم انسان زیات خدای نه ډریږي، کوم انسان زیات خدای نه حیا کوي، کوم انسان اهل بیت نه زیات حیا کوي، کوم انسان امام نه قدم په قدم سلیوی په سلیوی شرمیږي، لحظه په لحظه مولا یاده، صرف سبحان الله والحمدلله تسبیح وخت کې مولا نه وي یاد، چې کله ګناه وخت راشي ګناه وخت هغه وخت بیا امام یې د بیا ګناه نه کوي بیا. دغه انسان ټولو کې پرهیزګار انسان دی. پروردگار یې ټولو نه قدرمان انسان، ټولو نه عزتمان انسان، ټولو نه ابرومان انسان ما په نږدې کې هغه دی چې هغه ډېر پرهیزګار انسان دی. توفیقاتو پر بلند صلوات. پس معلومه شوله چې تقوا یعنی عزت، تقوا پرهیزګرۍ یعنی کامیابی، تقوا یعنی خوشحالی. اندازې نه دی؟ کوم انسان تقوادار دی هغه کامیاب انسان دی، هغه جنت ته داخلیږي، بیا هغه د امیر المؤمنین شیعه دی. کوم انسان پرهیزګار دی هغه خوشحال انسان دی. که کوم انسان گناهګار انسان دی هغه بیا ناکام انسان دی. خو گناهګاره په کار نه امید نشي. خبرې ته غور دی؟ گناهګاره نه امید نشي ویلې چې موږ تاسو د نجات دروازه د نجات کشته حسین شته دی. داسې ګناهګارو ته نجات ورکوي چې لسم سبسه یوه سبه چې لږ انسان سوچ وکړي، حور چې کله سوچ وکړي هغه حور چې هغه د ذوالجلال یاره نیولي وه، هغه حور چې هغه د یزید پاوج کې جرنیل و، مغوی نه پیسې ورته ملوېدلې، هغه حور چې هغه کجاو کې بیبیانې جوړولې وې. خو چې کله حسین غور وکړي زه قسم زه ګناه طرف ته یعنی ګناهګارو دپاره وسیله ښیم، و ان سفینة الحسین اسرع، د حسین نجات کشته ډېره تیزه دی. هی ګناهګاره نه امید نشي، کله کله سوچ کوه، کله ګناه دته راشي بیا حسین په زړه کوه، او که چېرې ګناه شوي بیا مولا حسین زرې سره توبه کوه. پروردګار الله موږ تاسو ته د توبو توفیق نصیب وګرځوي. یو صلوات واستوئ اهل بیت علیه السلام ذات باندې. اللهم صل عزیزان گرامی. کوم انسان پس معلومه شوله کوم انسان څه تقوادار دی، کوم انسان خدا پرست انسان دی هغه حقیقت کې کامیاب انسان دی. کوم انسان گناهګار دی هغه ذلت طرف درځي. گناه یعنی ذلت دی، گناه یعنی حسرت دی. پاته باله ولګېږي دغه ګناهانو چې موږ تاسو نه شوي دي. تاسو خدای وسطه رب کریم خپل ګناهګار مثال به در کوم. دغه ګناه باندې موږ تاسو زندګۍ نه سوچ وکړو چې آیا اوسه پورې موږ تاسو د زمانې ما ملاقات کړی دی؟ خفه نه شوئ څوک؟ آیا اوسه پورې موږ تاسو خپل قبر خوب کې لیدلی دی؟ آیا موږ تاسو خپل میزان و صراط و محشر لیدلی دی؟ ګیرې مو تکې سپینې شولې، ویښته مو سپین شول، سار ویښته مو تال شول، ګیرې مو سپینې شولې. څو پورې به دغې دنیا کې وخت نوره ارمان لرو، امید لرو. نن خپل ځان نه سوچ وکړو چې ګناهانې تاسو لږ خپل ګردن کې سوچ وکړئ ګناهانې چې مونږ شپه ورځې شوي دي هغو ګناهانو مو امام نه څومره وریا کړي یو. ګناهانې چې هغوی ګناهانو وجې نه مو خدای نه څومره وریا شوي یو، اهل بیت علیه السلام نه څومره وریا شوي یو، څومره حسرات ته بولی یو، څومره غفلت کې دي موږ تاسو شپې ورځې تېرېږي. که همداسې نه دی انسان وکسي د ما زندګي څه هلته تېره شوه او تېرېږي ده. پروردګار علم د غفلت خوب نه مو بیدار وګرځوي. پرهیزګري انسان په کار دی پرهیزګار شي، بس لږ سوچ وکړي، غور وکړي. زه زیاتې خبرې نه کوم دې ځای کې شه یو روایت یې یم اندی کدی شندی حدیث باندې خبرې ختم کوم. مولا ایمو تاسو اول مولا امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام. اللهم صل علی محمد. دغه یو مولا یوه خبره کوي د اوس روژې تیر شوی دی، امام دی یوه خبره کوي ډېره قدرمنه ډېره عزیزه جمله یې ویلي دی. خبرې ته م غور دی انشاءالله. امام دی یایي ګناه په باره کې دی یایي کل یوم
لا يعصى الله فيه فهو عید. هر هغه یوه ورځ اوس تازه روژې تېر شوی دی که نه، مولا امیر المؤمنین دی هر هغه یوه ورځ څه انسان ګناه نه وکړي هغه ورځ انسان دپاره عید ورځ دی. انسان که غواړې څه هره ورځ تا دپاره عید شي، هره ورځ تا دپاره ستر عید غونته عید ورځ وګرځېږي، روژې عید غونته خوشحالۍ عید ورځ وګرځېږي، جمعې ورځ غونته بهترینه ورځ تا دپاره وګرځېږي، نو بیا ګناه نه ځان وساته. کوم انسان څه ګناه نه ځان وساتلو، کوم انسان څه ګناه نه کوي، کوم انسان څه د مولا او د خدای نه پرمانه نه کوي، هره ورځ دغه عید ورځ دی. مولا دی کل یوم، هر ورځ داسې نه دي ویلي بعض یوم یا یوم واحد، یوه ورځ یا ځنه ورځې. ښه غور وکړئ، امیر المؤمنین د خپل پاک معصوم زبان سے یایي کل یوم، هر هغه ورځ چې انسان ګناه نه وکړي هغه انسان دپاره عید ورځ دی. نن ورځ زه به دلته وایم، نن ورځ که چا نه که چا سب تهجد کړی دی، که چا بیګا شپې لږه ژړا او فریاد توبه کړي دی، که بیا بیګا یې دعای کمیل ویلی دی، زیارت عشرا ویلی دی، هغه ژړا او فریاد کړی دی، نن ورځ هغه دپاره د عید ورځ دی. که نن سب چا نه لمونځ قضا شوی دی هغه دپاره عید ورځ نه دی. نوره خو پرېږده که چیرې یو انسان دی هغه نه یې روژې عید ورځ سب یې لمونځ قضا شوی، روژې عید ورځ هغه دپاره عید ورځ نه دی. فیصله امیر المؤمنین وکړله. انسان که غواړې څه ځان ته عید ورځ معلومه کړي بیا ګناه نه ځان وساته. دلته به یوه بله خبره وکم، مفتی جعفر حسین کومه نهج البلاغه ترجمه یې لیکلې دی، هغه ترجمې کې یو متال ذکر کوي، موږ تاسو متال نه وتی یو ضرب المثل ذکر کوي. هغه یایي څه، هر شب قدر است، هر شب قدر است اگر قدر بدانی، هر شپه د لیلة القدر شپه دی که په قدر یې پوه وي. انسان هر ورځ مولا تا ته د عید ورځ وګرځوله، 12 میاشتو نه 12 میاشتې هر ورځ ته عید منع کوه، خو هله څه کله ګناه نه وریاوي، څه کله خدای و اهل بیت مخالفت نه وریاوي، بیا هر ورځ تا دپاره او ما دپاره عید دی. او کومه شپه چې کومه شپه تا د خدای اطاعت کې تېره کړله بیا لیلة القدر ته انتظار مه کوه، بیا هره شپه تا دپاره او ما دپاره لیلة القدر شپه دی. بس دی تاسو ته نور زحمت نه دې کوم. ګناه ډېر خطرناک شی دی. ګناه انسان بدن کې بېچیني راولي. خبره ته مو پوهېږي انشاءالله که نه؟ ګناه تاسو خپله موږ تاسو نه ګناهګار یو، موږ تاسو امامانو زمان ښه نه یو که نه؟ معصومین 14 دي اهل بیت دي. اوس خپل سړی د ګریوان کې لږ سوچ وکړي کومه ګناه ما شپې کړې دی، کومه مورېزه کړې دی، موږ تاسو هغې ګناه وجې نه موږ تاسو بدن کې څومره زلزله ورکړې دی، سوره خیمان کړي یو، سوره امام نوریا کړي یو، هغه ګناهانې، هغه اعمال، هغه بد کردار څه مو تاسو نه شوي دي، هغوی مو بدن کې سوره زلزله پیدا وکړي دی، سوره بېچیني راوستي دی، سوره حسرت، سوره ارمان دی مو زړه کې ځای کاش دا ګناه مې نه وی کړي. ما ورته ویله چې کله مولا سره میلاو شو هغه نه بعد به بیا موږ ته خپلو ګناهانو زندګۍ پاته ولګي. عزیزان ګرامی آخري خبره کوم، ګناه دومره خطرناک شی دی څه ته سوچ وکړئ. آدم علیه السلام ایموږ ته ګناه نه وکړي، آدم ایمو تاسو ټولو پلار دی که نه؟ آخري خبره دی سوچ کوئ. آدم پیغمبر ترک اولاد ته نه وشوله، آدم علیه السلام نه کله ترک اولاد وشوله، دوره وژړېدلو څه د آدم سترګو نه دوره اوښې تالې شوې، څه مخ باندې وخولیارې جوړې کړلې، سترګو نظیر یې لاړلو، دوره زیات وژړېدو آدم علیه السلام. ویلې وژړېدو، ښه غور کوئ دغه ځای کې. آدم علیه السلام ځکه وژړېدو چې کومه ترک اولاد ته نه وشوله، هغه وجې نه خدای کوم مقام نه آدم وبسلو. غور وکړئ، آدم هغه جنت سے نه جوړېدلو، هغه بنګلو سے نه جوړېدلو، پروردگار هغې بنګلې نه آدم وبسلو، بلکې کومه ترک اولاد نه وه په کار څه آدم علیه السلام هغه د غنم والا دانه خوړلې وې، دانې یې یوې وړې دانې وجې نه هغې درجې کې چې کوم آدم ورکې و هغې نه یې څه کله وبسلو، هغې درجې سے آدم څو سوه کاله وژړېدو. اوس موږ تاسو په ټیکټرو ګناهانې کړي دي. غور وکړئ، وایي موږ تاسو آدم ته جوړېدلي یو، درجې دی او درجې آدم هغه مقام سے جوړېدو، هغې درجې سے جوړېدلو، هغې درجې نه خدای هغه نه بهار کړلو.
وی بسلو هغې درجې سي آدم علیه السلام ډېر ژړېدلو نه ګناه چې کومه دی د یو حسرت انسان زړه کې پیدا کوي. زه انشاءالله همدغه باندې خبرې ختم کوم. لکه طبیعت نه ټیک نه یم پراخ او کوشش کوم انشاءالله دویمې خطبې کې څه نه څه تاسو ته قومي خبرې عرض کوم. پروردگار را دعا کو پروردگار ته رحمان و رحیم خدای ته رحم راحمین خدای ته سوال کوم تاسو ګرانه بیبي چې کومه دی دغه د مولا حسین مور بیبي واسطه در کوم جامع باندې رحمت دروازې خلاصې وګرځوي. پروردگار ګناه ډېر خطرناک شی دی. هغه ګناهانې لکه امیر المؤمنین دعای کومیل کې یې څه ګناهانې څخه وجې نه ایمو دعاوانې نه قبلیږي. هغه ګناهانې څخه وجې نه نعمتونه بدلیږي. هغه ګناهانې څه بلاوانې نزلېږي. پروردگار څومره ګناهانې مو نه شوي دي ټوله ګناهانې مو ته بخشش وګرځوي. پروردگار ته رحمان و رحیم خدای به حق محمد و آل محمد دغه جامع باندې رحمت برکات کرم عزت مغفرت بخشش دروازې خلاصې وګرځوي. بسم الله الرحمن